بسم الله الرحمن الرحیم. نن به موږ ډسکس کوو د باجوړ تاریخ. د باجوړ ته باجوړ ولې وایي، باجوړ ګلونو ته به کوم حیثیت باندې وایي، په دې باندې موږ خبره کوو. څو کاله مخکې باجوړ ته د تبلیغیانو یو جماعت رالی د پنجاب نه. نو هغه خپل کور ته ټلیفون وکړو او د باجوړ صفت په دې انداز بیان کړو چې د داسې علاقې ته تلم چې د ګرد چاپیر غرونه دي او د غرونو په منځ کې یو دلکش، یو دلفریب، یو بهترین وادي موجود ده چې هغه ته ویل کېږي باجوړ. او واقع خبره ده د باجوړ ډیر زیات ښایست لري. په باجوړ کې 15% غرونه علاقه ده، 9% په دې کې اګریکلچر او هاوسز دي چې کم لینډ دی، او 8% په دې کې اوبه دي. دا د باجوړ دغه دی. په ټولو ایجنسیانو کې اوس خو ضلع ده، په باجوړ د ټولو نه وړوکي او ښایسته ایجنسي ده چې د دې 15 میله یعنې 22 کیلومتره د دې اوږدوالی دی او 20 میله یعنې 32 کیلومتره د دې کلاوالی دی. اوس باجوړ ته باجوړ ولې ویل کېږي؟ دا ډېر پخوانی تاریخ دی او مورخین د دې لپاره مختلف آیډیاز او لیجنډ چې کوم دي مختلف یو سوچ لري د باره کې. بس داسې ویل کېږي چې دې علاقه کې د مصر یوه قبیله آباد وه چې د هغه نوم و باجوړ، او دغه په بنیاد باندې دې ته باجوړ ویل کېږي. اوس هم په مصر کې یوه قبیله یو ښار شته دی چې د هغه نوم باجوړ دی، په هغه کې لکونه خلک اوسېږي. په بل ځای کې مورخین داسې وایي چې باج قسمت ته ویل کېږي او ورته کوم دی دا بختور ته ویل کېږي. په دې علاقه کې قسمتدار، بختور، غیرتمند او مهمان نواز قوم اوسېدو، نو دغه په بنیاد باندې دې ته باجوړ ویل کېږي. او واقعي خبره ده چې دلته ډېر ښایست دی او الله تعالی پر دې خلکو باندې ډېر مهربانه شوی دی او ډېر قسمتدار خلک دي. دریم ځای داسې وایي چې کله سکندر اعظم د ګریټ مین کله دې علاقو ته انټر کېدو، نو خلکو دغه نه د ټیکس ډیمانډ وکړو چې دلته هر څوک هم راځي نو هغه به ټیکس ورکوي. نو هغه خپلې مور ته او استاد محترم ته خط ولېږو چې زه یو داسې علاقې ته دننه کېږم چې دا خلک زما نه ټیکس غواړي، باج رانه غواړي، او د خلکو د بهادرۍ او هغه ټول داستان په دې خط کې ولیکو. نو مور او استاد محترم ډېر هوښیار وو، هغه ورته وویل چې دغه علاقې له ته باج نوم ورکړه، باجوړي ټیکس اخلي او ټیکس ولا ورکړه. نو دا د باجوړ ته په دې لحاظ باندې باجوړ ویل کېږي. بیا کو دلته خیال وکړي نو سکندرو په نوم باندې یوه علاقه موجود ده. د دې نه داسې ظاهرېږي مورخین داسې وایي چې سکندر اعظم دغلته پاتې شو. بیا په وخت سره مختلف خلکو مختلف سوچونو او مختلف مشرانو په دې علاقو باندې بادشاهګانو حملې کړي دي. زمونږ یو استاد محترم اسد بخش به یو خبره کوله، وی باجوړ ډیر زیات ایڈوانس و، دلته هر قسمه سہولیات موجود وو، خو د برغم بده مرغه سکندر اعظم په دور کې دلته هر څه ختم شول، د مخ د ځمکې نه فنا شول او ټول هر څه ختم شول. بیا ته کله ظهیر الدین بابر د مغول سلطنت اولنی بادشاه چې کوم هغه په 1504 کې کابل فتح کو او دغه نه بعد دغه د جیلم او ورسره داسې په دې علاقو باندې قبضه کوله، نو هغه باجوړ باندې هم حمله وکړه. په باجوړ کې د ګبر قلعې په مقام باندې د دې سره مزاحمت وشو. په دغه جګړه کې د 30,000 نفره باجوړیان دا شهیدان شولو او دومره زیات مړه شولو چې د دې د کوپړو نه انبارونه جوړ کړل، ماشومان، زنانه، بوډاګان دای گرفتار کړل. دا یو غټه صدمه وه د باجوړ د خلکو لپاره او تاریخي لحاظ سره دا یو غټه واقعه وه. بیا د دغې نه بعد دا خلک منظم شو او د بابر خلاف یو مضبوط پلانینګ جوړ کو او په دغه وادیانو کې په دغه غرونو کې بابر له شکست ورکو او هغه لاړ. بیا د دغې نه بعد دا خلک منظم شو او داسې یو سوچ یې وکړو چې دې علاقې له موږ مشران وټاکو. د جرګې په بنیاد باندې دلته ابراهیم خان یې وټاکو چې نن سبا کم دا ابراهیم خیل یا برام خیل ته کم قوم دی، د دې رهبر و، د دې مشر و، د په جرګه باندې د علاقې خان وټاکو. بیا د خانیزم سیستم ختم شو، نوابیدم شروع شو او اولنی د کم د ناوګۍ نواب موسی خان د ناوګۍ اول باجوړ اولنی نواب جوړ شو. بیا په دې کې نواب منصور، مدد خان او دیر علم خان دا مختلف نوابانو او د پشت خان د ښار، د پشت نواب، د ښار نواب او د ناوګۍ نواب، پر دې په خپل منځ کې هم جګړې سٹارټ شولې. یو ځل ټوله نوابي چې کومه وه دا د ناوګۍ نه شروع شوله، بل ځل بیا ټوله نوابي چې کومه وه دا په ښار کې وه. خو په دې دور کې غازي عمرا خان هم حکومت لرو. د غازي عمرا خان حکومت دا د افغانستان پورې
د دیر د سوات د باجوړ کونړ اسمار د دې علاقو پورې دا محدود و. دا داسې مجاهد و، دا داسې شخصیت و چې د انګریزانو له شکست ورکړي، هغه یې مجبور کړو خبرو ته. غازی صاحب په کومو غازی عمرا خان د دې نه بعد بیا دلته د نوابانو په خپل منځ کې جګړې دا شروع وي او په اخره کې چې کله د مومندو سره جنگ وشو نو ټول نوابي د کوم دا ښار کنټرول کړه او دا یو مضبوط نواب جوړ شو. بیا هغه نه بعد کوم د ښار اخرنی نواب فضل سبحان صاحب چې کوم د 1990 پورې یا د 1986 پورې هغه مضبوطه نوابي و او دغه نه بعد نوابي سیستم د نه ختم شو. په دې کې بیا پاکستان هم رالی، پاکستان هم تسلیم شو، باجوړ خلکو نوابانو پاکستان هم تسلیم کو او دا د ملکن ډیویژن حصہ جوړه شوله. بیا په باجوړ کې تاریخي ډیر ځایونه دي. په دې کې کوم وګورو کوهمور غر، غازی بابا قبر چې دا د یو صحابي یا پیغمبر د ماته پوره پته نشته لري قبر دی. قبر چینا تنن سبا ډیره زیاته مشهوره ده او ډیر خایس لري. چارمن غرونه، د باجسیا غرونه، د ماموند غرونه، راغگانو ډیم، ناویډن د باجوړ تاریخي ځایونه دي. لکه څنګه ته موږ د نوابیزم او د خانیزم خبره وکړه نو د قرنګي په ماموندو کې هم چې هغه سټه کونړ کم ماموندو په کونړ په علاقه کې کوم دي او دې سټه د کم ماموندو دا به د لرکري او د برکري ته کم ملکانانو د موږ معتبر خلکو هغه به دا کنټرولول او د دې باندې مشري کوله. نو دا زموږ سره د باجوړ تاریخ. بل کو موږ د صنعتي لحاظ سره وګورو نو دلته ماربل شته، ماربلو کارخانې دي، نپرایډ شته دي، نور قیمتي کاني دلته شته. بل د خونانو ډېر خسته فصل دلته کیږي چې کوم خونان زموږ سره دلته دي. نو دا زموږ سره د باجوړ تاریخ. دا هغه علاقې وي، دا هغه ښکلا وه چې دې علاقو پسې به بادشاهګان، سلطان دیو په دې علاقو باندې حملې کولې چې دا علاقه موږ په خپل کنټرول کې ورچو. بل دا علاقه دومره مشهوره وه چې دلته به د افغانستان او د پښتنو د نور علاقو نه به خلک راتلل، دلته به مشاعرې کېدلې، دلته به ګلونه وو، دلته به د خلک ګلونه وو، دلته به د علاقه ګلونه وه او د باجوړ ګلونه به دا په تحفو کې خلکو ته وړل. د دلی سلطان ته په تحفو کې د باجوړ نه ګلونه تلل، کابل ته په تحفو کې ګلونه تلل. د باجوړ ګلونه دومره زیات مشهور. دې خلکو مهمان نوازي دومره مشهوره وه چې